الله عليه وسلم أتي بالصبي فقبله فقال أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان الله أو كما قال عليه السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله خوږ حدیث دی، ټکي یې ډېر خوږه ورته استعمال دی. مبخلة مجبنة مصدر میمی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا وړیکې بچای روړ، وړیکې وړکې نه وي، خوشحال یې کړ، ا بچای خوشحال کا دا وړیکې جوړ کی ته یې تو سے بچا مبخل یہ مجبن یہ تو سے سڑائی باخیل حقے دارانی حقے. او بیا سویر تھا صحابہ تا دا خو ریحان دی گلون دی دا رزق تے اللہ دا وڑا بچون تھا یہی پبلا مقابن آسان حسین تھا یہی انکم لا تجبنون ولا تبخلون ولا تجہلون الیر زامن یوی حضرت علی کرم اللہ وجہ زامن یوی بی بی فاطمہ زامن یوی حسن آکے ماتی جنکائی دائی چدائی کلا دے مور نوزو ایدہ شیو کین غشتا محمد عربی احمد المجتبہ محمد المصطفیٰ زنین آور کنگی نو دا نبی علیہ السلام دا جنکی دا ویسی آئی چه تو سے دا سے مخلوقی چه سڑائی باخیل کے بابا دا عمر پا دوبے تیر کو پا مزدرے تیر کو پا لارے تیر کو پا ایکسپٹر تیر کو ډېرې پیسې وګټي خو بیا چې جامه کو خرڅ کوي لږ لږ ویلی دا وړکي دیر پسې که بلادو لشکر دا وړکي چې شومن نه شي پخوري نه شي سابو زه نه وه پلوروی نه وي نو یې چې دا خلک چې الودي ته یې پانډې دولتي نه ګټلي دي توز د ډوره بخیلون شي تشاندین غریب ته نه ورکوي صداقي کامې کوي خیریتي ناکامې کوي او بیا ورته یې چې مجبنتون وڑن کیا تو سے ساڑی پشلی ساڑی ڈارن کے زکر ڈارن کے چھے تو سے پرورش لگیوی ڈورا جہاد تانت سی چھے بیزو داس وی چھے شہادت اور تاروشی مارگ اور تاروشی اڑ کے یتیمون پتیشی نو سابو دا تو سے بیا پلور نوی تو سے دا سے مخلوقی آخر تک ورتائی چھے و انہم لا رحان اللہ او دا دوه د خدای مې ولا وړي ورته کې څه دي دا زړه توندول شای دی خوشولول شای دی او ای خلک ته دی د زړه د میوي پاته لګیږي خدای دې میوي پاته لګیږي چې چالو دا نشته دی کنه ا خلک بے ظاهر خبره دو چې نه دره تنزړي دي او نه دې میوي د خوان نه خبر دي چې د چال ودانه وي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا وړه بچون چې کیم دي کنه دا د الله ریحان دي د الله مواد او په بل دښه هغه روایت یو دغه روایت یو بل لفظ دی ولا تجهلون تو سے خوشاله روغ را میټ ثبت سړی وی جاهل یې جوړ کې نو څه کې توس د واجنه د علم طلب تدریمی چې په کور باندې مې بیا وړ کې څوک نشته نه تبلیغ تدریمی واخ لګوي چې کور مې خوشای دی بهار کف تو سے خپل پلور زماور توز د لوسا پتاړلی لوس شي په ګرلاچی وخت روي او پدا ش عمر په تیر شي ایز ځانو کو یې وړي کې بچی ته حضور صلی الله علیه وسلم دا کلمات ادا کړ او دا د وړي کې وړ کې پداک ش یعنی خوبه دی ټوله ادګي حسن دی پداک ش ټوله حکمت دی چې وړي کې وړ کې دا میشتا پکش درستای چې خیر دې توس دا خبره په زور ما بچکاوي چې کازه صداقی کا او مولا میں ختم شینانا په صداقی مول نه ختم کیږي واړی وړ کې رزګار الله دی او حضور صلی الله علیه وسلم د مور د پلور نه په داسې واښه په چې ترینا ته یتیم پوته شو حکیم ماریا قبطی ا د میران موري وا چې شو دی ور کړی دی او یی چې دا پیغمبر د خدای میش د عرب د صحرا شذونه روغ للی دا کلی تا ولوی په اجرت دا وړ کې وړل اې غرڅانه شذونه اې د پیډر طاقتور وی بیا پلور مور چې په کیما زنانا د شارپ ولو په نوی هغه اجرت ور کوي په وی چې د حضور صلی الله علیه وسلم میشه شار مر سره وغاز چې تشا غیږ ورا نور کلی ولې سیولونه شذ مې وړ کې وخستی دی هغه وړ کې پلارین وی
چې اخو یواد وی ریپیر وکړي دا خو یتیم ژڼکای دی دغه په سارو صبو ریپیر سکرو کوي دوی چې حضرت محمد مصطفی مې چې غیشتا کا د خدای په ذات قسم چې خپل مې ژڼکایر پورې وژای و چې نه د مو په سمبلیدل یشا مې وچا و نه د یشه په سمبلیدل یشا پلیارت لای شو سمبلیدل نه داسې مستی په سوارا شو مو خود څکه دې برکات دا و چې قافله ټوله ملامت شو نو دا د وړي کې وړ کې صرف تذکرہ دو چې رزق انسان تعالی ورکړي دغه واجب نه دا بخل نه کوي دې د واجب نه د جهاد نه ډارېږي او دا وړه وړ کې د زړه میواش میرل پچار دي او د زړه د میوي ضایع کول نه دي پچار دغه تربیت صحیح پچار دی چې دا ستر شي ها بیا حقیقتي او ادانه یو شی انسان جوړ شي نبی علیہ السلام دې حدیث لوندې میشته دا سبق دی دا درس الله جل شانو خدا میجا تا د خپل بچونه ټیماتر معلوم کی دې صحیح تربیت تعالی توفیق ورکو او نبی علیہ السلام چې دې په بارک شکی مه هدایت تر تکړی دي الله دم اپ لاري نه جوړ کو الله دم اوالدین ها جوړ